बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। د ملا د درد په باره کې خبره کوو، خو نن په ینګ کسانو کې د هغې وجوهاتو باندې به خبرې کوو. زیات په ینګ ایج کې د ملا درد وجه چې ده، نو هغه د هغې په څه ټایم کې یا په څه وجې سره خوږېدلي. ینګ ایج مطلب دا چې لکه د 15 یا د 13 سال نه والې تر دغه تقریبا 25 پورې یا 23-24 پورې. نو په دې ایج کې اکثر خلک خوږ را خوږ شي او هغه ټایم کې په ډېر پوه نه شي، او هغې سره هغه ځای کې هغه سپرین یا هغه کم پړسوب چې په مسلس کې نو هغه پاتې شي، او دته بیا مسلسل هغه شان په هغه ځای کې درد کېږي. نو دې کې کم مسلز یا لیګامنټس نو اکثر د هغې انجري شوي، خوږ شوي، نو د هغې د وجې دته دا دردونه کېږي. او اکثر چې هغه پراپر لږ غونده کې هغه نه هسټري واخیستې شي او بیا هغه ټریټ هغه شان د هغې علاج وکړي شي، نو زیاتتر دا زر ټیک شي. دویم که فرض که مونږ په ینګ ایج کې وګورو، نو د دې دویمه داسې یوه وجه ده چې اکثر ینګ ایج والا راشي چې یاره ماته جي د 1 کال نه یا د 2 کالو نه د ملا درد دی، او زه کله د دردونو ګولۍ وخورم نو بس هغې سره مې ګزاره وشي، او بیا چې هغې ټایم تیر شي نو بیا دردي. دې سره زما تب هم کېږي، دې سره زما ورسره وزن هم لږ لږ کمیږي، او مسلسل هغه خاص کر په یو ځای باندې لاس ږدي. اکثر دا بالکل د ملا دا شاته لاندې ملا چې ده نه دې نه لږ غونته کې بره ځای کې دته دا درد وي اکثر. نو د دې زیات وجه چې ده، نو هغه اکثر بیمار ته پته نی په ده باندې کال کال هم تیر شي. کله چې دی ایکس رے وکړي یا ایم آر آی وکړي نو بیا یې پته ولګي چې دا خو د ملا د دې هډوکي ټي بي ده. نو داسې مونږ ډېر زیات خلک وکتل چې هغه په سټارټ کې اګنور شوي، یا مطلب هغې په خپله توجه نی ورکړې، پې پراپر ایکس رے وغیرہ نی کړی او ټیسټ چې د هغې کم پکاري، نو دا اکثر مس کېږي د ملا د هډوکي ټي بي چې ده. نو دا په ینګ کسانو کې زیاته کامن ده، او زیاتر 20-25-30 ساله پورې، ایون د دې نه زیات هم 40 پورې په دې کې دا یو وجه ده. دویمه چې کومه یو بیماري ده په ینګ کې، نو هغې ته مونږ وایو انکایلوزینګ سپونډلایټس. د دې د ټول نه زیاته نښه دی په ینګ کسانو کې چې هغې وایي چې سحر مونږ راپاسو نو زمونږ د ملا بیخي انښتي او مونږ نیغ نشو راپاسېدی، اکثر په سایډ شو او په مزه مزه راپاسو. دغه شان سټم لږ انښتي ورسره، او بالکل دا نیغي، دا وجود مې داسې نیغي، یا داسې دته په ټیټېدو کې هم لږ تکلیف یا بالکل که دته وایي چې یاره مانځه کې څنګه سړی ټیټېږي او کونډې نه راماتې او سیده ټیټ شه، نو دغه شان دی پراپر سار کې نشي ټیټېدی. رو رو چې د وجود لږ وچلیږي نو بیا لږ د مومنټس شروع شي. نو دې بیمارۍ ته انکایلوزینګ سپونډلایټس وایي. د دې زیات ډیټیل کې نه ځم، خو لکه دا بیماري هم داسې ده چې لکه د دې هم په ټایم باندې د دې یو ټیسټ دی هغې ته HLA-B27 وایي، نو دا ورته لږ بلډ ټیسټ دی، دا په ټایم پکاري. بل ایکس رے کې هم لږ چینجز وي، ایکس رے پکاري، او ایم آر آی هم پکې بعضې ټایم کې ضرورت راځي. نو لکه په ټایم باندې پته ولګي، نو بیمار ته هغه شان د دې چې کوم فزیوتراپي ده یا ایکسرسایزز دي او څه ټریټمنټ دی، نو هغه که ورته پراپر لږ په ټایم شروع شي، نو دی د ډېر تکلیف نه بچ شي. دې نه علاوه نور هم داسې وجوهات شته دی په ینګ ایج کې. هغې کې زیات دغه چې دی نو هغه بعضې ټایم کې په خاص کر په زنانو کې یو ټي آی چې ده، نو هغه هم یو وجه ده، لکه د کم ته چې مونږ د ګردو یا د مثانې د زخم مسله وایو، نو دغې سره هم اکثر دای د مسلسل ملا دردي، او هغې سره تشومیتیاز یو ټیسټ وشي نو بس هغې سره پته ولګي، او دا په زنانو کې زیات کامن دی. نو دا هم یو وجه ده. او دې سره داسې د زنانو دا چې څوک ورته وایي چې زما زخم دی، کوم دا پیلویک انفلیمیټري ډیزیز دی، دغې سره هم د ملا درد کیدی شي. نو دا هم یو
وجه ده نو د هغې د وجې هم دا کیدی شي. داسې نور هم ډېر وجوهات دي خو زه زیات چې کم کامن څیزونه دي نو ما نن صرف په هغې باندې خبره کوله. نو امید دی تاسو به په دې باندې ښه کافي پوه شوي یې. ډېره مهرباني.